چې موږ کله سفر لزو نو د سفر آداب څه دي. نو د دې مسنون آداب دا دي چې سفر داسې انداز سره کوي او ټیم ټیبل داسې مقرر کې چې د منځونو اهتمام پکې وي، یعنی منځونو ترتیب خراب نشي. سفر داسې وکې چې منځونه لاړ جمع دنه لاړه نو فایده څه شوه؟ بې برکته سفر، ستړی سفر، ستړی جون چې 15 وخته مونځ پکې نه ستړی کېږي به که 15 وخته مونځ نه لایف نشي انجوای کولی. چې د الله حکم او د نبی علیہ السلام طریقه پکې نه کنه هغه لایف ته نشي انجوای کولی، تا ته سکون نشي نصیب کېده. ودونو غمونو کې شرکت وکې، د دنیا پیسې خرچ کې او مونځ نه کوي، سکون منفی، ټینشن، پریشانی، 15 وخته مونځ کې به سستي نه کوي، په ډېر تعلیم او دولت باندې سکون نه ملويږي. کني رشیا او چاینا او سویټزرلینډ دې کې به خودکشیانې زیاته نه وي. سکون الله دین کې اخلي، ځکه دنیا خلک مسلمانی ولې دین کې سکون دی. نو سفر داسې انداز سره اختیار کې چې منځونه خراب نشي، جمعه خراب نشي، عبادت ستا خراب نشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د زیارت پر سفر کو، زیارت پر تاسو هم د دین علاوه سفر کولی شئ، خو چې د مونځ اهتمام پکې وي او چې سفر کوئ نو بهتر دا چې 3 کسان دا پخوا واجب و چې 3 کسان به سفر لده، دا واجب و، دا حکم بیا منسوخ شو. الواحد شیطان والاثنان شیطانان والثلاثة ركب فلما عز الله الاسلام. او کنه دا دلیل د علماء لپاره ریفرنس. 3 کسان سفر کوي، یو پکې ذمہ دار جوړ کړي، یو کس په خرچه نه کوي چې هوټل ته ځي وي امریکن سیستم را دې چندو کو نه اسلامیک سیستم. یو کس هوټل کې پیسې ورکي ملګری بیا ټول شپه خوب نه کوي، ولې؟ غریب پیسې متبا کړي، پیسې را جمع کوي سفر کې ځي، پیسې را جمع کوي هوټل کې روټه خوري چې بیا یو کس باندې بوج نه راځي او پریشان کیږي. چې کله ستا اراده د 78 کیلومتر وي، 78 کیلومتر یا زیات، نو ته به سفر مون شروع کې چې د خپل کلی نه اوځي به سفر مون شروع چې کوم ځای ته ځي چې 15 ورځې هلته تیرې د مردان نه ملتان ته لاړې، ملتان نه مردان ته لاړې، 15 ورځې هلته تیرې، نو بیا پوره مونځ کې که کمې ورځې تیرې نو قصر به کوې، که مستقل سفر کې مستقل به قصر کې، او فرض به 2 رکعاته کې، څلور چې دي 2 رکعاته، او ماښام 3 رکعاته، او ماسوتن 2 رکعاته فرض او 3 رکعاته وتر، او سار 2 رکعاته سنت کوي. د دې خیال ساتئ او دعا ووایه چې سفر د پاره ګاډي کې کینې دعا ووایه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. دعا ووایه او 2 رکعاته نفل هم کوي چې زه سفر باندې لري 78 کیلومتر 2 رکعاته نفل چې واپس راغی نبی علیہ السلام کلم د سفر نه نو جمعه ته بلل 2 رکعاته نفل به وکړو. امون په دې عمل نه کو، صرف په ټوله دنیا کې تبلیغیان په دې عمل کوي چې سفر نه راشي لومبي جمعه ته لاړ شي 2 رکعاته نفل وکړي. علما په دې عمل وکړي، عوام چې لري سفر نه راشي جمعه ته لاړ شي 2 رکعاته نفل وکړي، دا سنت طریقه ده. او څنګه چې ضرورت پوره شي فوراً واپس راشه، فوراً. یو عجیبه مسله اوره رایاده شوه د موضوع سره لږ تړون ساتي، هغه دا نه زما محترمو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کله تاسو لاړ شئ مکې مدینې ته نو زر واپس راځئ، ډېرې ورځې مه تېروئ چې د هغې احترام او عزت دا ستاسو په زړه کې وي، د هغې عزت او احترام ستاسو په زړه کې وي. که ډېر وخت تېر کړئ نو جایز دي، خو زر واپس راځئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي عوام الناس چې قرآن رالي اوږدي نو څنګه رالي اوږدي؟ ډېر په ادب سره، ځکه چې لږې استعمالېږي. او زموږ چې کوم طلبه حفظ کوي هم تاسو ګورئ، ځکه چې ډېرې ورسره
وخت تیریږي قرآن سره کنه که د هر څه خیال ساتي نو بیا به حفظ ونکي دغه ادب به کوي. بهرحال او د شپې داسې ځای ته ځان رسوي په سفر کې چې تا ته ځناور یا ډاکو یا غل نقصان ونه رسوي. او کومه سورلی کې ابا پاکه صفا پخوا بخو غیا وغیره وا یا بوتاوی به ورته کول ځان سره به ساتل. اوس پټرول موبلیل بریک آیل ټایر پاغه کې هوا د ټول ارس برابرې نه پس بټری کې وبو د دې خیال وساته. د لیکلي دی په کتابونو کې څنګه بزرګانو فضول با خو دې خو نه ګرځي فورن به واپس چې کراچۍ ته سودا لته بس را واپس شه. او اچانک خبر راشي خپکیږي من اړین ضروری دا دغه نه دی. سمندري سفر دا حج عمره لکه کې یا تجارت لنو ټیک دي. دین علاوه دا بعض خلک دغه د پاره شغل میلې د پاره سمندري سفر کوي. د دینه من راغلی دا وره من راغلی دا کیشته ورته شي ټول غرق شي. ان تحت الماء نار ان تحت الماء نار. نو خیال ساته ऐसे फजूल घूमने फिरने के लिए आउटिंग होटलिंग के दौरान लाइफ एंजॉय करने के लिए दावतासो इस्तेमाल है ना दो बो सफर. हाँ हज उम्रा जिहाद तबलीग इल्म दीनी सफर दुनियावी जरूरत شغل د پاره دا نشته. ګوره خاطر ممانت راغله ده موږ ټول غلطه کو په شریکه سره زما علماء کرام موږ غلطه کو داسې مکوي. ان غټه کیشته واغشته او ګرځي په سمندر کې موږ دا کو مام دا کړی دا غلطه مانم شي دي دا نه تاسو ته بیان کوم نو زفرشته مانم دا غلطه شي خو دې ممانعت راغله ده زما محترم. او څوک چې په سفر روانه ناغي سره لګ لاړ شه دې ته پښتو کې سوې جلب سوې وته جلب الکه کم خو روانه بس دا مل مزي لګ جلب ور سره کوم پښتو کې دې جلب وي موږ نه پښتو مې را شوې ده. ها او چې ګرمي داغه مطابق کپڑے ساړی داغه مطابق کپڑے موږ د حرمین نه راشو نلته خو ساړی دی نلته خو ګرمي و او بس خیال نه ساتو او په ایرپورټ کې وګرځو او تبا ټوخه دا کار خراب شي دا دې خیال ساته. چا سره څوک رخصت وي لږ وسره جلب وکي او څوک چې راشي نو استقبال وکي او خانده اظهار محبت وکي مصافحه وکي ځان ته رانږدې کی. دا شری مسله ده دې په خیال ساته. دغه شان په سفر کې د ملګرو خیال ساته. یو پکې امیر مقرر وي داغه په مشورې سره چلےږي او سفر بویا نو داسې سفر مکه چې تاسو ته پکې نقصان پیښ شي دا غینه بدن ساته. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځي په دې خبرو عمل کوي او د منځونو اهتمام وکوي او د ذکر اهتمام وکوي. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے اور مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ رب العزت کا ذکر کرے. ہر وقت اللہ ذکر کرے سفر کې د الله ذکر کوي